السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو، د مخامخ چې کوم دی دا منبر دی، دا د نبی علیه الصلاة والسلام منبر و، او دا چې کوم دی دا معراب دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې ما بین بیتي و منبري روضة من ریاض الجنه. نو هغه منبر شولو او دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام روضه مبارکه ده. د دې په دا منځ کې څه چې کومه ده دې ته ریاض الجنه وایي. نو په اینې دغه پیلر دی، دې ته یې لیکلي اسطوانة عایشه. د دې په باره کې نبی علیه الصلاة والسلام عایشې بیبي ته وایي په دې ځای کې یو ځای دی، وایي دا دومره برکتي ځای دی که نه، که چېرې ستا قوم ته پته ولګېده په دې ځای باندې به جنګ جګړې وکړي. خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاته نه وښولې، عایشې بیبي بیا خلکو ته وښولو. نو په دې اسطوانة عایشه لیکلې ده. او اینې دغه دویم پیلر، دا پیلر چې کوم دی دا اسطوانة اللبابه. لبابه رضی الله تعالی عنه په باره کې چې راځي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راز یې پاش کړی و، نورو کفارو ته هغې ته یې ویلي و چې یاره تاسو به وژني. نو دا یو جرم کړی و، بیا راغلی و په دقه ستنه پورې، یعنې په دې ستن پورې بیا ځان چې کوم دی 9 ورځې تړلی و. بیا د هغه په حق کې آیتونه نازل شو، الله پاک یې توبه قبوله کړې وه. او اینې دغه مخامخ راځي د اسطوانة السریر. اسطوانة السریر دا د نبی علیه الصلاة والسلام پیغمبر علیه الصلاة والسلام د اعتکاف ځای و. نبی علیه السلام به اعتکاف دلته کولو. او دا بل دی اسطوانة الحرس. دا بله ستنه راځي، دلته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چوکیدار او خادم ولاړ و. او اینې هغه ستنه باندې لیکلي دي، اینې دا مخامخ اسطوانة الوفود. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته به چې نورو ممالکو د نورو علاقو نه خلک راغه، نو دلته به بیا نبی علیه الصلاة والسلام سره میټینګ او مشورې کولې. نو دغه مختصر خبرې مې هله ذکر کړلې. الله پاک دې مونږ او تاسو بار بار دې مبارکې خاورې له راوستي کړي، او الله پاک چې مونږ له په دنیا کې دغه د جنت ټوټه م را نصیب کړي، او الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته په آخرت کې هم دغه د جنت ټوټې را نصیب کړي.